بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. دوستانو درۃ الالحاد درسونه روان دي. د مغربي فکر او فلسفي منګ وضاحت روان کړی دی. منګه پرون ابل ورځ ویلو چې په مغربي فکر او مانسو مسلم مولوي صاحب بعضې مرګر نو چې به تازه کو چې دوی ذهن ته څه خبرې راشي. په مغربي قوم باندې درې تاریخي ادوار تیر شوي دي. سو کم ادوارو مولوي صاحبانو غټې غټې خبرې را سره وایي زه هم در سره یم. یو عهد قدیمو، دویم نشاط ثانیو، دریم نمبر عهد جدیدو. عهد جدید زمانه د څه وخت نه شروع شوی و، د څه وخته پورې و، دا چاته یاد دی؟ 10 روپۍ انعام به ورکوم. د قبل از تاریخ نه شروع شوی و او امتحانونو کې موږ هم دا خبر راولو چې هیومنیزم وایي څه ته. دویم نمبر چې د هغې اول شاخ موږ ذکر کړی او سیکولریزم ذکر کړی. نو د سیکولریزم دا اصطلاح دا چا ایجاد کړی؟ مولوي صاحبانو. اور دا خو خوند نه کوي چې تاسو اوس په دومره غټ شاباسي جارجي کیوب استعمال کړی او په کم سن کې 1851 کې شاباسي دا غټې غټې خبرې بس تاسو یادې مولوي صاحبانو. دا یې د څه دپاره استعمال کړی وه؟ دا د حکومت جداوالی د مذهب جداوالی د حکومت سره او ویلې مو کنه فصل الدین عن الدولت جداوالی د حکومت به څه وي؟ د اجتماعي معاملاتو ته به دي. بیا چې دا نافذ شول او په ټوله دنیا کې خوره شوه ټول مذاهب یې وواله. دا خلاصه پرونی سبق بیانوم تاسو ته. ټول مذاهب یې ووالو. د هغې موږ 2 بنیادي وجې ذکر کړې وي. چاته یادې دي؟ اوله وجه دا وه تاسو نه یاد، تاسو به تکرار نه کړی. اوله وجه دا وه چې د سیکولریزم د سیکولر طبقې په لاس کې د حکومت زور. ما پرون په دمه ټوله مال مرۍ مې په ځان لشکولې وه. دلته په موږ باندې دلته د سیکولر طبقې زور دی. په پاکستان کې ما اسلام نافذ کولو ته نه پرېږدي. هلته خو هغوی ناکام شو. د هغوی د ناکامۍ سبب څه و؟ د نورو مذاهبو څه شی؟ هغسې راته ګورئ خاندئ مړه. د هغه سره شاباسي د هغې سره د ژوند تېرولو اصول نه ورسره نه یهودیت سره نه عیسایت سره نه هندومت سره دې مذاهبو سره د ژوند تېرولو اصول نشته دی. په ما ولې نه حاوي کېږي؟ په مخ د ځمکه چې 2 مذهبونه خورېږي ډېر په تیزۍ ټکراو روان دی. یو د دهریت دی، ایتیزم دی، او یو د څه شي دی؟ یو د اسلام مذهب دی. په یورپ کې دا دواړه په ټکراو کې روان دي. اسلام باندې دا نشي غالب کېدلی. ولې؟ ابل اوس ما ورته گروپ کې ویلې ما الحاد کا جنازہ نکل چکا ہے، پاکستان سے تو نکل چکا ہے، الحمدللہ تمام کائنات سے نکل جائے گا. علماء کرام بیدار شو. ما ورته ویلې کنه صرف یو سوال مې پې وکړو. ما استاد آپ کی ناک آپ کی منہ میں کیوں ہے؟ دا د کمې د ارتقا د کمې نظریې په بنیاد باندې دا ډانچه جوړه شوې ده. د انسان چې سکلو له ضرورت وي، سکلو له خوراک له ضرورت وي، دا ډانچه دا ټول دا چې کوم دلته ضرورت وي دا ولې دلته راغلی دي؟ سترګې راغلی دي، پوزه راغلی دلته، جبه راغلی ده دلته، سر کې دي، دا په دې خپو کې، یو په خپه کې وي، بل په لاس کې وي، بل په غوږ کې وي، بل په ملا کې وي. دا ډانچه ولې ده؟ نو د دې جواب ورسره سوال جواب نو ما ته وایي ته فرج نه ولې پیدا شوی؟ نو ما ورته وایي زه خو د تخلیق قایل یم. الله رب العزت ته انسان د دنیا ته د راوستو دپاره د فرج لاره استعمال لاره موږ له منتخب کړې. په دې فرج په ذریعه به ته خو د ډارون بچی ته بغیر د فرج نه پیدا شه که نه؟ ته د دې فرج نه ولې پیدا کېږي؟ ته خو تخلیق نه منې، ته خو ارتقا منې. دا پهلنی انسان د فرج نه پیدا شوی و که بغیر د فرجه پیدا شوی و؟ زما خو نظریه چې آدم علیه السلام الله بغیر د پلاره مور پیدا کړی و. ستا خو نظریه چې د انسان دا د مادې نه د شادو نه انسان راوتی و. نو دا د شادو د فرج نه راوتی و که دا د کم ځای نه راوتی و؟ ما سره خو الحمدلله ډیټا محفوظ ده. دوی سره د اول انسان ډیټا نشته چې اول انسان په کومه ژبه کې خبرې کړي دي. په هغه پښتو کې خبرې کړې وي، عربي کې کړې وي، انګلیش کې کړې وي. اول انسان څونه عمر و؟ اول انسان چې پیدا شوی دا سړی و که دا ښځه وه؟ بیا که دا سړی پیدا شوی دله ښځه کوم ځای نه ماده کوم ځای نه راغلې وه؟ که ماده پیدا شوی وه نو دله بیا دا سړی ده دا مرد کوم ځای نه راغلی و؟ 14 سوالات پې دله اوس د کومت د دې جوابات دوی سره نشته. د عقلي خبرې دي مولوي صاحبانو. ما پرونه مې یو جنازه کې وویلې بیان مې کوم. علماء کرامو هم پکار دي چې را بیداره شي اوس دې موضوع ته. تاسو که را بیداره شوي والله که دهري در نه سره موچت کی
او دا الحمدلله دا د بیدارۍ وخت دی الحمدلله زمونږ سکالران زمونږ بعضې الحمدلله پروفیسران د دین خدمت کوي د الحاد رد کوي خو هغوی د اصول د مناظرې نه خبر موږ سره غټ غټ خلک رابطه کوي الحمدلله موږ چې بحث کوو نو په اصولو سره کوو یو ټاپک کیدو یو موضوع ورته کیدو په دې موضوع نه بار نه وځي او نه وځم که د بیگ بینګ په نظریه باندې بحث کوي په بیگ بینګ په نظریه بحث کوو بس بل خوا به نه ځو که په ارتقا باندې بحث کوي په ارتقا باندې به کوي که چېرته د کائنات په فطرت باندې بحث کوي په قوانین د فطرتو بحث کوي په قوانین د فطرتو بحث کوو قوانین د فطرت څو دي مولوي صاحبانو څلور دي ګوتې هم داسې کړي چې تاسو ته پته ولګي ماده د انرژي د زمان دی مکان دی دا ټول دا قوانین په دې کې دوی چې کله هم دا خلک په دې کې راګیر شي ابل ما د سټیفن هاکینګ قول پیش کړو داغه په کتاب کې یو د هغه د یو شاعر قول لا ذکر کړی دی وہ قوانین فطرت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے خدا نے کہا نیوٹن پیدا ہو جا نیوٹن پیدا اور روشن ہو گئی نو ما ته ویل چې دا هغه دهریانو سوال وکړو په دهریانو ته چې کله ته د سټیفن هاکینګ د نیوټن د آینسټاین د دې مارټن لوتر او د فرانسس بیکن کوپرنکس ګلیول د دې فلسفو اقوال پیش کې اور په بلیږي لکه ته چې د نورو مرګرو له دوی کتابونه پیش کې اور په بلیږي دوی سره به جواب نه نو ما ته وای دا د مولا کتاب دی سټیفن هاکینګ یې موږ پسې راوتړو دا زموږ د ترزوی دی تا وګوره هغه شکل یې وګوره کوږ دی الله ورته خپل قدرت په ځوانۍ کې ښودلی په 21 کلنۍ کې دا هر څه نه محروم کړی نه خبرې کولی شي کوږ په دغه کې به ناستو په کرسۍ کې به مولوي صاحبان ناستو نو دوی ته چې منګه د دوی اقوال پیش کو مولوي صاحبانو نو دوی سره به د دې خبرو سوي جواب نه وي دغه شانته کې قوانین د فطرت خبره کوم دا سټیفن هاکینګ چې کله ونغلی وي یہ پھیلتے ہوئے کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے نو مطلب مې د خبر دا دی موږ په اصول مناظره باندې پوهیږو موږ چې دهریانو سره بحث کوو په یو ټاپک باندې نو کله چې یو ټاپک ما ورته ویل ستا غپلار ما سره خبرې نشي کولی मैं अगर आप मर्द की औलाद हो ना तो वॉइस मैसेज करो अगर बंदर की औलाद हो तो कोई मसला नहीं الحمدلله موږ په جهر سره موږ ډایرک موږ په فخر سره وایو زه د اسلام دفاع کوم او راځه په جنگ در سره نه کوم راځه په عقلي دلایلو ما سره بحث وکړه دا عقلي دلایل در سره نشه موږ راځو خپل سبق د چې پرون موږ د سیکولریزم نظریه ویلې وه سیکولریزم نظریه مقاصد موږ بیان کړلو چې دا الهامي دغه نه وه بیا بل غټ سوال پکې راغلی و چې تاسو خو سیکولریزم نظریه کفري نظریه ثابت کړله د اسلام په مقابل کې دا ستا کابرین د علماء دیوبند ولې په هندوستان کې سیکولریزم نظریه خوښوي شپږو جوابات موږ کړي ابا درته یادي او ما درته ویلي کم مرګره کم عالم اخوا دی خوا کوي ورته مولوي صاحب موږ به د دې جوابات څه کوو د بیگ بینګ نظریه دوی پیش کوي بعضې خلک د قرآن نه ورته آیاتونه پیش کوي نو قرآن څه د آیات د ساینس کتاب خو نه دی که نه ته به ورته ووایې قرآن د ساینس کتاب نه دی قرآن کې چې ته وایې چې د صورت انبیا آیات نمبر 10 نه دا معلومیږي چې دلته رتق او فتق شوی اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما رتق او فتق شو بیگ بینګ شو نو ته ورته په دې باندې صحابه په دې د بیگ بینګ په دې دغه تفسیر باندې صحابه نه پوهېدل که چېرته دا قرآن د ساینس کتاب خو هغه وخت به دا ښکاره کړي وه موږ ته که نه پوهېږئ بل جواب به وشي تاسو به بل جواب وکړئ والشمس تجري لمستقر لها اوس پته ولګېده چې نور روان دی اوسه پورې ټول ساینس جدید او قدیم ساینس د دې نه څه د دنه خاموش دوی جواب نه وایي نور ساکت دی صرف دا نظریه وه چا به ویل نور مرکز دی چا به ویل ځمکه مرکز دی دا نظریه وي اوس پته ولګېږي چې نورم مرکز نه دی مرکز نشته کائنات کې څه نشته والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ورځ په ورځ خورېږي مولوي صاحبانو کله چې تا ته بیا دا ووایي مولوي صاحبانو کتاب نه دی نو بیا ذکر شوي پکې ولې ته به ورته ووایې چې قرآن د ساینس کتاب نه دی که نه وی صحابه کرام په دې تفسیر ته نه ښه پوهېدل که نه پوهېدل تفسیر د قرآن به کم معتبري کم چې خیر القرون نه ثابت دي صحابي کړي وي تابعي کړي وي ته به تابع پوري خیر القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم د دې زمانې تفسیر زه د تابع تفسیر منم زه د تبع تابع منم زه د صحابي منم زه د قرآن تفسیر په خپله قرآن منم زه د حدیث منم دا خبرې دي پنځه لاندې زه د چا تفسیر نه منم چې غامدي ما ته تفسیر وکړي یا ما ته پلانکې تفسیر وکړي تا به ورسره نه منې ډنکې کې چوټ به ورسره نه منې ولې به نه منې ما ته دا تفسیر نه دی معتبر سبا بر سړی پاسېږي د قرآن نه به د میډیکل کتاب جوړ کړي بل به پاسېږي نو بیا به در باندې سوال وشي چې دا پکې ولې ذکر شوي دي دا سوال کېږي که نه کېږي که نه کېږي تا سهار هم زما ذهن ته راغو ما چې په ما سوال وشي څه به کېږي خدای مې ذهن ته راوسته ګوره الله به ستا مدد کوي د دې دپاره ذکر کړي دي که کله یو سړی پاسېږي د اسلام قوانین چیلنج کوي نو هلته به ورته دلیل موجود دی په قرآن کې د دې دپاره نه ذکر کړي چې موږ په دې نه څه وکړو اجازات ثابت کړو موږ په د قرآن موږ په د اسلام او د قرآن حقانیت ثابتولو دپاره پکې دا ذکر کړي دي
که یو سړی وایي چې دا کائنات مرکز څه دی هغه وخت ویلی چې نور د اسلام ویلی چې نه دی نور ستا دعوه باطله ده نن یې ثابته کړله که یو سړی وایي چې دا کائنات جامد دی دا اوسه پورې نظریه وه الله وایي چې والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون هر د یو انسان دا نظریه وه چې د انسان پیدایش دا د اوبو نه شوی دی وخلقنا آیات څنګه دی آیت مبارک وخلقنا زوجین نمړه دا آیات چې دا آیات مبارک په دې معنی وجعلنا من الماء كل شيء الله وایي چې موږ دا ساينس اوس ثابتوي نو دا چې په قرآن کې ذکر دی د دې د چا دا زموږ دلایل دي موږ په قرآن دا د نور خپل خصم خاموش کولو دپاره ذکر کړي لکه د بلقیس خط دغه شانته کې دا د قوم سبا او د دې هلاکت که دا د ساینسي نظریاتو په بنیاد درله زه اوس دا کوم نو ما خپل سبق پې پاتې کېږي نو قرآن د ساینس کتاب نه دا غټې غټې خبرې بس تاسو یادې وي د لیبرالېزم مولوي صاحبانو وضاحت موږ کوو نن خپل درس ته راځو نو هغه پکې دغه د پروني درس سره څه تړاو خبرې وشولې او څه پکې نورې خبرې راغلې د ساینس مطابق د ایجاداتو مطابق او د دهریانو د سوالاتو د جوابات مطابق چې یو دهري کلم تاسو را په اصولو بحث نشي کولی چې هر رقم راځي موږ ورسره تیار یو نو موږ چې مغربي فکر فلسفي د هیومنزم وضاحت شو دویم نمبر سو شو سیکولرزم دریم نمبر چې دی هغه د لیبرالېزم وضاحت وکړو تاسو به نن لیبرل هم وپېژنئ سیکولر خلک هم وپېژندل اوس به لیبرل هم وپېژنئ دویم لیبرالېزم هغلته پکې ولګو چې موږ ته لږه هوا رسېږي آزاد خیالۍ ته په انګریزي ژبه کې لیبرالېزم وایي او دا د هغه فلسفي نوم دی په کوم کې چې شخصي ازادي جمهوري نظام او د آزاد تجارت ساده اوبه لږې راوړئ یخې نه راوړئ لیبرالېزم نظریه والا وایي په مونږ باندې د مذهب پابندیانې مه لګوه مونږ خپل ژوند ته پرېږده ای مولوي صاحبانو دا روشن خیالۍ ته وایي بجلیګر مولوي صاحب خبره ته ما ته دا کوو زه به تا دا کوم دغه روشن خیالي ده آزاد خیالي ده دی د مذهب نه انکار نه کوي بس مذهب ما پرېږده مذهب زما انفرادي مسله ده لیبلر وایي ځان نه جوړ کړي به تاسو ته وایي مړه وایي لیبلر پکار دی لیبلر ځان نه جوړ کړي نه لیبلر څه مطلب مذهب ځان نه مذهب د خپلې غاړې نه وباسه نو دا خبره نه ده مذهب چې د غاړې نه وباسي ژوند به په کوم اصولو تېرې مذهب خو ما ته اصول چې ذکر کړي دي ته به په انفرادي ژوند کې کوم اصول تېرو په څنګه په کوم اصولو ژوند تېرو په اجتماعي کې به حکومت به څنګه چلے تا خو ما ته مذهب ذکر کړی دي زه څنګه مذهب ستا مذهب ته خپل مذهب د غاړې نه وباسه هندو مت د غاړې نه وباسه سیک مت د غاړې نه وباسه عیسایت د غاړې نه وباسه یهودیت هغه تا سره اصول نشته نو دا فلسفې چې راغلي دي هغه ځینه مسله دا ده چې دا د فلسفونه موږ نه یو خبر او دا زموږ مسلمانان نه دي خبر زموږ دا مسلمانان چې د لیبرالېزم خبره کوي د اسلام د حقانیت نه دي خبر د اسلام د اصول نه ځان نه دی خبر کړی نو شه وایه چې یاره ته د اسلام د اصول نه خبر او ته د هغوی دي قوانینو ته ګورې به تا ته ښه لګېږي ته راشه د اسلام د قوانینو نه ځان خبر که ته به بیا وګورې بیا به په دې ټولو فلسفو باندې څه کې تا ته به الټۍ درځي الټۍ چې دا څنګه قوانین دوی جوړ کړي دي مولوي صاحب مخکې ځه د آزاد خیالۍ د تحریک په 13مه او 19مه صدۍ کې پیدا شوی دی درمیانه طبقې والا خلکو د جاگیردارانو او مطلق العناني خلاف جدوجہد وکړو د دې په نتیجه کې انقلاب امریکا انقلاب فرانس رامنځته ای مولوي صاحبانو دا په 13مه او 13مه صدۍ کې دا نظریه راووتله چې بای موږ ته لیبرالېزم پکار دی موږ ته آزاد خیالۍ پکار دی موږ له دوی چا پابندي نه ده پکار په دې کې په 1770 کې غالبا په امریکا کې انقلاب راغی او داسې په فرانس کې انقلاب راغی چې پای کې مشهور هغه د دوی یو جرنیل نیپولن بوناپارټ په نوم باندې هغه په زرهاو په لکونو خلک په دې وجلي د ټولو نه اول د آزاد خیالۍ لفظ اهل سپین استعمال کړی دی او هم داسې د ټول نه مخکې د آزاد خیالۍ سیاسي جماعت هم په سپین کې منظم شوی دی د معاشي اعتبار سره د آزاد خیالۍ نه مراد آزاد تجارت ذاتي ملکیت او بغیر د کوم رکاوټ نه دارالمداد برآمدات یا مولوي صاحبانو اول چې کله دوی دا اصطلاح استعمال کړله دوی ویل چېرې آزاد تجارت به کوو څه به کوو د چا پابند به نه یو او دغه شانته کې ذاتي ملکیتونه بغیر د کوم رکاوټ نه موږ څه کوو درآمدات به کوو لیبرالېزم ته باقاعده جان لاک دا به د نورم ګوره دا غټې غټې ته یو دهري سره بحث کې ته ورته یو ښه دا د سیکولرزم نظریه چا د دغه ابتدا چا کړی دا نوم د سیکولرزم چا ورکړی دی د دغه شانته کې د دې لیبرالېزم وضاحت دا چا کړی دی دا جان لاک د تاریخ پیدایش دی 1602 د فلسفي شکل ورکو لیبرالېزم خو کله چې پکې هیومنزم فلسفه رااله نو دوی کې روشن خیالي پیدا شوه یخې دي دا وبه که نه تازه اوبه راوړه مولوي صاحبانو نو دوی کې دا فلسفي پیدا شو نو لیبرالېزم هم پکې راغی نو د جان لاک تاریخ پیدایش دی 1602 د دې ته یو فلسفي شکل ورکو د لیبرالېزم د پیژندو لپاره دا ضروري ده چې د مغرب ژوند نه خبر یې شاباسي د الحاد چې څومره په تیزۍ سره ترقي کړې ده دا یو نظریه
دا نظریه د ازادۍ هم د لیبرالزم د فلسفې په بنیاد باندې د دې درې اصول دي. یو ازادي ده، دویم مساوات دی، او درېیمه دا بالکل تاسو دپاره داسې یادول پکار دي لکه څنګه چې موږ دغه زده کوو خپل اصول. د مغرب لا چې درې شیزونه د ایمان درجه لري هغه څه دي؟ یو ازادي ده، یو مساوات، او درېیمه ترقي ده. دې دپاره ټول هر څه نه ځان تېرېږي، خو دا کوي. دا به غټې غټې خبرې بیان ساتئ. یو ازادي، دویم مساوات او دریم ترقي. څوک چې د دې نظریې خلاف وي هغې ته قدامت پسند وایي. تاسو به مړه وایي ته خو ډېر قدامت پسند سړی. نو د قدامت پسندۍ معنا ده پخوانۍ طور او طریقې باندې. زه قدامت پسند یم، زه په خپل اسلام باندې فخر کوم، زه په افتخار کوم، زه په قوانینو باندې، زه په فطري دین کې الله پیدا کړم. یو مثلا زما د خلاف عقل هم نشته دی او احمقانه هم نشته دی. کومې مسلې چې پیدا کېږي هغه څه وي؟ ما شابه سي اما ورای عقل خبرې راځي، هغه زما په عقل کې نه راځي. نو زه خو انکار نشم کولی که نه. موږ به مخکې درسونه کړي دي. په پخواني طریقو باندې چلېدل روایت پسندي د ټولو دې ته څه وایي؟ قدامت پسندي وایي. ښه، د لیبرالزم وضاحت اوس واورئ. مولوي صاحبانو د لیبرالزم وضاحت د لیبرالزم بنیادی نعره د ازادۍ ده. نو دا خبره قابل غور ده چې د ازادۍ نه د مغربي مفکرینو څه مراد دی. په مغربي فکر او معاشره کې د ازادۍ ته بنیادی اهمیت حاصل دی. ټول مغربي فلسفې به یا د اجتماعي ازادۍ نه غیر چاپیره ګرځي او یا به د انفرادي ازادۍ نه. نو دا پیژندل ضروري دی چې د مغربي تصور ازادۍ نه څه مراد دی. نو د مذهب د دوی څه مطلب دی؟ د مغربي تصور د ازادۍ څه مقصد دی؟ د دې وضاحت کوم مولوي صاحبانو راکړه جزاک الله. نو مذهبي قیوداتونه ازادي حاصلولو ته دوی څه وایي؟ داسې لیبلر اگر چې د لیبلر د مفهوم لیبلران دا مفهوم درته نه بیانوي چې مذهب څه وکړه شاته وغورځوه. لیکن د لیبلرزم حقیقي مفکرین او دانشور دا جایزه اخلي واخلي چې کله تاسو د دوی د مفکرینو جایزه واخلئ، د دوی چې دا کوم مشهور شخصیات دي دې باندې غاړ غاړ کتابونه ملاویږي. خو تاسو چې کله دا موضوع سره کله تعلق پیدا شو دې ته مې چې دې باندې من کار کوو، نو بیا به تاسو دا کتابونه خپل مخې ته راځي. نو کله چې تاسو د هغوی کتابونه وګورئ هغې له به تاسو دا نتایج به مخې ته راوځي چې موږ دلته وروسته بیانوو. په لیبرالزم کې د خیر او شر پیمانه د خدای په ځای د انسان په لاس کې وي. د دې مطلب که څوک شراب څښل غواړي، څوک به کوم حرام کار کول غواړي، نو د دې اختیار حاصل دی ځکه چې دې انسان ته ازادي. مولوي صاحبانو ازادي حاصله شوه که نه؟ نو د ازادۍ څه مطلب؟ شراب څکې او که جومات ته ځي. که ته چېرته څه کې کسینو پېژنئ د جوارې اډې نن یې دله د لیبرالزم او د سیکولرزم په بنیاد په سعودي عرب کې په حرمینو شریفینو کې هم دله دا الله تبا کې چې دا لګې دی او دوی څه کوي دا نظریه زموږ مسلمانان چې هغه مقدس مقاماتو هلته دا فحشي نه وه او دونه د افسوس خبره ده چې هغه د خانه کعبې امام څه نومې و چې کسینو کې ناست و هغه دغې کوله جواري کوله چې هغه باندې هغه مشهور کتلی هم دی پوسټو ته سوچ وکړه که نه ستا دې ته دا راورسوله الله پاک د خیر وکړي مخکې به څه کېږي چې حرمین شریفین د لیبرالزم د دې اثر نه محفوظ پاتې نه شو تا زه به څه محفوظ پاتې شو. لیبرالزم د هر قسمه مذهبي تعلیماتو او حدودونه ازادي حاصلولو نوم دی. لیبرالزم د اسلام په نقطه نظر سره کفر دی. ګوره چې یو سړی وایي چې مذهب به خپل کار کوي، چا چې دا خبره وکړه یا چا شاعر الله ته سپک وکتل څه به کېږي؟ یو سړی مونځ نه کوي ګناهګار دی، یو سړی ګیره نه پرېږدي ګناهګار دی، خو که یو سړی توهین کوي څه به کېږي؟ ځکه خو دا فلسفه ده که نه؟ موږ ته اوس خپل مشران څه وایي؟ مخکې به دې ورته ویلي مسلمان بچي ته به دې ویلي بچیا مونځ وکړه، بچیا ګیره پرېږده. اوس به ورته څه وایي؟ بچیا مونځ پسې ملنډې مه وهه، ټیک ټاک یې پې مه جوړوه. وہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ته خو سیده مې، ته خو ملکه مې، ته خو میا مې. هر سړی وایي زه میا یم او سید یم. ته خو پټانه مې، ته خو پښتون مې، افغان مې، خو ته به تا ته مسلمان هم یو که نه؟ د مسلمان لوازمات د ده نه وروسته دا فلسفې را روانې دي او دی په سوشل میډیا په ذریعه زما ستا بچو په ذهن کې دا کړي ورګډې کړي. نو د ده مقابله کول دا ستاسو د علماء کرامو ذمواري ده. څوک دا درسونه اوري دا نو د لیبرالزم نظریه کفري نظریه ده. ښه مولوي صاحبانو د لیبرالزم د اصطلاح پېژندلو لپاره د بعضې خبرو پېژندل ضروري دي چې هغې وضاحت وکړو. د لیبرالزم که سبا یو ده بس ته که وی تاسو خو بالکل ما نه په هېڅ نه په دالان خوشحاله استئ خو زه بس به کو دې سره به سبا به ختم کوم.